بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ایاز غزل صاحب تشریف فرما دی. نن د شاعرانو یو اړخ ته زه د دوی نه تپوسونه کول غواړم. د غزل صاحب ټول وجود د مینې نه عبارت دی. دا د مینې علامت هم دی، استعاره هم ده، د مینې کائنات دی غزل صاحب. نو د نوک نواله تر سر ویښته پورې د مینه مینه ده او د ده ژوند د دې خبرې ګواهي ده. د واده نه مخکې هم، د واده نه وروسته هم د ډېرو څیزونو کې د مصلحتونو نه کار اخیستی دی، خو په مینه کې هرګز د مصلحت کار نه دی اخیستی. نو غزل صاحب نه زه تپوس کوم چې غزل صاحب د ادب په تخلیق کې مینه څومره پورې ضروري ده او څومره پورې کار کوي. ډېره مننه اظهار صاحبو، ستاسو سوال هم ډېر اعلی دی. زما په خیال مینه د ژوند لپاره ډېر لوی اهمیت لري. مینه که د ژوند نه وباسې خو بیا ژوند نه پاتې کېږي. اصل ژوند چې دی نو دا زما په خیال مینه ده، او د مینې ژوند چې دی نو هغه اصل ژوند دی. او رب کائنات چې دا دنیا پیدا کړې ده نو دا هم د مینې په بنیاد باندې ده. لہذا که یو تخلیق، یو شاعر، ادیب هغه تخلیق کوي نو د هغه په تخلیقي صلاحیتونو کې مینه ډېر لوی اهم کردار ادا کوي. د مینې نه بغیر د هغه تخلیق کې نیمګړتیا به وي، د هغه تخلیق به هغه مقام ته نه رسي چې کوم ته مونږ عالمگیریت ویلی شو، آفاقي ادب ویلی شو. دا د مینې نه بغیر نیمګړی ده ما په خیال دار صاحب. نو مینه ډېره ضروري ده. یو خدا چې ستاسو د مینې هغه کائنات چې دی، ستاسو د مینې هغه سمندر چې ستاسو په سینه کې موجزن دی او چپې چپې دی، غورځنګ غورځنګ دی، نو د هغې ستاسو په ژوند کې کم کردار ادا کړی دی، په تخلیق کې خو کړی دی. بلا کتابونه ستاسو راغلې، افسانې راغلې، غزلې راغلې، هایکوګانې راغلې، د اردو شاعري راغله، نور چې نو ګڼ اړخونه دي ستاسو د ادب. خو ستاسو په عملي ژوند کې ستاسو د مینې څه کردار دی؟ اظهار صاحب دا ډېر زبردست سوال تاسو کو. زما په ژوند کې مینې یو داسې کردار ادا کو چې زما زړه لکه د موم نرم شو. زما د پرب قسمی چې زه درد نشم برداشت کولی، زه د چا آهونه نشم برداشت کولی، زه په ژوند کې چا سره زیاتې نشم برداشت کولی. زه وایم چې دا کائنات ټوله مینه مینه وي. انسانیت هم دې ته وایي یار، ښه اخلاقیات هم دې ته وایي چې مینه وي. هغه ستا خپلو بچو سره وي، ستا خپلې کور والا سره وي، بهر چې څومره تور سري وي، ستا په زړه کې به یو درد وي، ته به په هغې باندې خفه کېږي. پردی بچی چې وي نو ستا په زړه کې به یو درد پیدا کېږي. دا هم زما بچی دی، دا د قام بچی، دا زما بچی دی چې دیم ترقي وکړي، د ژوند په یو قدم دیم وروسته پاتې نه شي. نو مینه په انسان کې ډېر لوی تبدیلي پیدا کوي او دا ډېر ښه اثر دی. غزل صاحب یو بنیادی سوال دا دی که نه، څومره چې مونږ ګورو نو د طبیعي حوالې چې دی د انسان ژوند رو به زوال دی، سحر شي، ماښام شي، ورځ شي، شپه شي، یو سړی پیدا شي، مړ شي، یو سړی ځوان وي، بوډا شي. نو یو نوعي تبدیلی نه، حیاتیتي تبدیلی نه انسان تیریږي، په آخر کې ډېر ضعیف شي، قوای مزمحل شي، قوتونه په کمېدو شي، توره ګیره سپینه شي، تان د جذبه چې نو مړاوي شي. نو آیا د طبیعي عمل سره مینه متاثره کیږي که نه مینه خپل حیثیت برقرار ساتي؟ اظهار صاحب زما په خیال باندې د مینې حیثیت چرته نه کمیږي، بلکې د مینې حیثیت نورم مخ په وړاندې ځي، دومره لرې لاړ شي چې انسان ورته ګوته په خوله پاتې شي. ته یقین په الله وکړه چې د ځوانۍ نه پس
سړی بوډاوالی طرف ته روان شي د 40 نه 50 او د 50 نه 60 او 70 ته لاړ شي خو دکې د مینې هغه جذبه نه کمیږي د مینې هغه جذبه په خپل ځای قایم او دایم وي خو هغې کې نور رنګونه پیدا شي جهتونه پکې پیدا شي نوې نوې زاویې ځان سره راوړي نوې نوې پرتونه ځان سره راوړي دا مینه چې ده دا خورېږي دا لکه داسې خورېږي لکه چې ونه څانګې ونیسي او بیا د هغې هغه سورې خور شي او د هغې د لاندې خلک دمې کوي نو مینه چې دا د ختمېدو نوم نه دی دا لا زواله ده دې لپاره زوال نشته دی مینه به دوام لري مینې ته دوام حاصل دی او زما په خیال ختمېدل هم نشته مرګ یو پرده ده د یو دنیا نه بلې دنیا ته تګ دی یو وقفه ده لہذا دا زموږ ایمان دی او یقین دی چې د مرګ نه پس به موږ ژوندي وو او د هغې نه هلته به هم یو مینه وي هلته به هم دا یاران دوستان میلاویږي رب سره هم ملاقات وي خپلو کې هم ملاقاتونه وي نو د مینې دا سفر به جاري او ساري وي ډېر الله رحمان بابا وایي چې دا جهان د خدای له عشقه پیدا کړی د همو مخلوقاتو پلار دی دا او غزل سے وایي چې چېرته چې د یار د تصور نه سوا هیڅ نه وي ځان ته به د مینې یو جهان داسې پیدا کما غزل صاحب ډېر خور اور شاعر دی ډېر خدمات دي ډېر کنټریبیوشن دی الله دې کړي چې دا کنټریبیوشن د قام په ښېګړه راشي او د قام په خیر راشي ودان او سلامت اوسئ نایب صاحب ډېره مننه